ستړی مشه. نازولو زه نن بیخي په یو عوامي موضوع خبره کول غواړم چې هغه د هر چا یو مشترکه درد دی او هغه د ګراني یا مهنګایي. ګراني ولې ده او د دې نه به موږ څنګه خلاصیږو؟ نو د ټولو نه اوله به زه د حکومت موقف چې دی هغه تاسو ته کېدم. د حکومت یو موقف دا دی چې چونکه موږ ملک په قرضو چلو او د IMF نه قرضې اخلو، نو د هغې د وجې نه د هغې شرطونه چې دي هغه موږ منو او د هغې شرطونو د منلو د وجې نه ګراني راځي. یو موقف خو د حکومت دا دی. دویم موقف د حکومت دا دی، د هر حکومت چې تیر حکومت چې دی هغې مناسب منصوبه بندي نه وه کړې او هغه عوام دشمنه حکومتونه وو. د هغې د وجې نه او یا اتیا کالو هغه ګن چې دی هغه را روان دی، نو د اوس په ورځو کې نه حل کېږي. دا موقف چې دی نو دا د حکومت دی چې هغه د هر چا وي او هر کله وي، همدغه یو موقف وي. کله چې څوک په حکومت کې او د هغې په اپوزیشن کې چې کم خلک وي، حزب اختلاف وي، مخالف سیاسي جماعتونه وي، او د هغې موقف دا وي چې دا حکومت چې دی نو عوام دشمن دی، دا حکومت چې دی نو نالایقه دی، دا حکومت لګیا دی کرپشن کوي، دا حکومت لا د نظام چلولو چل نه ورځي او دا خرابترین طرز حکمرانی کولو والا حکومت دی. چې عوامو ته راشي نو عوام دا خبره کوي چې حکومت کې کرپشن دی، ځانځاني ده، هر زورور سړی د قانون نه بالاتر دی، د غریبانو څوک تپوس نه کوي او غریب هغه وخت کې رعایت شي چې د هغه نه اوټ اخلي. دا درې مواقف چې دي نو دا حکمران طبقې، د حزب اختلاف او عوامي رای چې دا هغه په ګرانۍ باندې همدغه ده او داسې جوړیږي. اصل خبره دا ده چې په دې کې لږ جوور تلل دي. زه همیشه خبره کوم چې څو پورې د مسلې جرړې ته کوز شوی نه، په مسله بنده پوه نه نو هغې پورې هغه حل کولی نشي. اوس لکه تبه چې ده نو دا بیماري نه ده، دا علامت دی. کله چې د انسان په وجود کې څه انفیکشن وشي نو یو قدرتي علامت د تبې په صورت کې مخې ته راشي، نو تبه بیماري نه ده، ټلی ده، اعلان دی، علامت دی چې په دې وجود کې څه انفیکشن دی. معالج چې کله د مختلف د لیبارټري ټیسټونو کې او د مریض هیسټري واخلي نو ساینسي طور هغه ته معلومه شي چې دا څه بیماري ده، انفیکشن څه دی او د هغې علاج وکړي. د تبې ګولۍ ورکول علاج نه وي چې هغه له انالجیسک ورکړو د هغه ته به هغه سات کوز شي یا هغه له کولډ سپنجنګ وکړي، بلکې انفیکشن مرض معلومولي او د هغې علاج کوي. حکومت دا وایي چې موږ د IMF نه قرضې او د هغې شرطونه به منو. آیا دا قرضې ته ما غریب ولس نه اخلي که دا ته ځان نه اخلي؟ ما ته د هېڅ قرضو ضرورت نشته. زما دپاره قرضې مه اخله، نه دې ما نه تپوس کړی دی او نه یې په ما لګوې. زما ملک د سرو سپینو ډک دی، ته غلاګانې پرېږده، ته د عقل نه کار واله، زما په سر باندې خیرات زکات مه راکړه. نو دا خو د حکومت په دغه دریځ باندې خبره کېږي. حکومت بل موقف دا چې دا ټول ګند د تیرو حکومتونو نه پاتې دی. نو هر موجوده حکومت هم په څه نه څه شکل کې په تیر حکومت کې موجود پاتې دی، په تیرو حکومتونو کې. که حزب اختلاف دا خبرې کې اپوزیشن چې دا موجوده حکومت نالایقه دی، نو د دغې مخالف سیاسي جماعتونو د موجوده حکومت په راتلو کې په قایم ساتلو کې هم لاس دی او د دې نه مخکې هم دې خلکو سره هغې په مختلف شکل کې په اقتدار کې شریک وو. د دې دا مطلب دا دی چې دا چل ټول عوامو ته دی. حکمران، اشرافیه طبقه، سیاستدان چې دی هغه دواړه دروغ وي او دا دواړه که په حکومت کې دي او که د حکومت نه بار دي نو غریب ولس ته یو دی او د غریب ولس په ضد باندې د دې اتفاق او اتحاد دی. را به شو بیا ادارو ته. ادارې موجود دي، د هغې قانونونه موجود دي، هغې کې اهل کار سرکاري موجود دي او ضابطه کار موجود دي. خو چې کله یو معاشره
د قانون نه بالاتر شي، زورور ورځ تر ورځه برزي او د کمزوري په مری ورځ تر ورځه د اقتدار قابض اشرافیه ورځ تر ورځه د هغه مری نوره زوري. نو دا یو داسې حالات او موقع جوړ شي چې د دې د لاندې څومره ادارې دي او په ادارو کې سرکاري اهلکار دي، نو هغې قانون او نظام یو طرف ته پرېږدي، او چې دغه قانون او نظام یو طرف ته پرېږدي نو هغې دا سیاسي خلکو نه زیات چې دی نو په غلاګانو کې اخته شي او دغه لوټ مار کې هغه مکمل چې دی نو شراکتدار شي او داسې د عوام پر ضد باندې سیاسي جماعتونه او ریاستي ادارې چې دي نو د دې په خپلو کې اتفاق اتحاد وشي. اوس که د دې لپاره قانون سازي د دې په خلاف وي نو څنګه به وکړي چې دا یو خلک دي، که د قانون موجوده قوانینو نفاذ دی نو څنګه به وکړي چې دا یو خلک دي. بیا که د دې ظلم خلاف ته ځې عدالت ته او هلته خپل حق غواړې نو عدالت هم د اسمان نه نه دی راغلی، هغه هم د دې نظام یو حصه ده او دلته زموږ د نظام انصاف مقصد انصاف ورکول نه دي، بلکې نظام انصاف چې دی هغه د زورورو مټې دي د هغې ملا مضبوطول دي او د هغې ملګري دي. نو دغه یو امید چې دی نو هغه همدغه شانتې دی نو چا نه بځي. پاتې خبره صرف دا شي د دې پاتې خبرې نه علاوه مخکې یوه خبره کوم چې بیا دې ټول صورتحال ته خلک وګوري نو بیا عوام بذات خود د دې نظام حصه جوړ شي. غلا، دروغ، دوکه، ګړکپي دا په هر باشنده کې د یو ملک چې دی او د دې ملک راغلی دی. که څوک پی خرڅوي نو اوبه به پکې اچي، که څوک مساله خرڅوي نو خښته به پکې اچي، که څوک چای خرڅوي نو دا چلکې به اچي. یعنی چې په کم روزګار کې که ټیکسي ډرایور دی، که رکشه ډرایور دی، که چینجي ډرایور دی، که ډاکټر دی، که انجینیر دی، که قصبګر دی، په دې معاشره کې که زمیندار دی، که استاد دی، که طالب علم دی، هر یو کس په خپل ځای کې چې دی نو بې ایمانه دی، د دې معاشرې حصه جوړه ده. چېرته چې د هغه وس رسي نو هغه په دې تباهۍ کې خپل چې دی نو یو کردار اچي. د دې نه پس دا اخري حربه یو پاتې کېږي او هغه دا دی چې په جومات کې کښېنې، په مصله کښېنې او لاس اوچت کړې او خدای پاک ته دعا وکړي چې د دې ظالمانو دم خلاص کړي او دا تباه برباد کړي. په هغې واضح چې دی نو زموږ په شریعت کې په اسلام کې موجود یو خبره ده چې الله پاک د یو قوم حالت تر هغې پورې نه بدلي څو پورې چې هغه قوم په خپله د خپل حالت بدلولو فیصله نه وي کړې، او چې کله د کې د احساس ورځي چې فیصله وکړي نو مدد یې الله پاک دی. نو په خیرو او په دعاګانو هم نه ده. بیا زموږ په معاشره کې یو زمانه داسې وه چې ځینې سیاسي جماعتونه وو. په دغه سیاسي جماعتونو کې ځینې شخصیات وو، علماء کرامو، شاعران ادیبانو، دانشورو، صحافیانو، اهل قلمو، سیاسي مبارزو، انقلابي خلکو. دغه خلکو په خپل ځای باندې یو ډیر مؤثر او جامع کردار چې دی هغه ادا کړی دی په دې تیرو دوه کم اتیا کالو کې، بلکې د پاکستان په جوړېدو کې د دې خلکو یو ډیر واضح او د ستاینې وړ کردار. دې خلکو کاروبارونو ته نه دي تللی، دا خلک نوکرو ته نه دي تللی، دي د خپل کور د بال بچ خیال نه دی ساتلی، دي له ګټه وټه نه ده کړې، دي جیلونو ته لاړ دي، دي پانسي شوي دي، دي د ریاستي تشدد نه تیر دي، دي ته په لاس هېڅ هم نه دي راغلي، خو دي یو لازواله قربانۍ ورکړې. دا هغه خلک وو چې دي به ریاست چیلنج کوو، دا ریاست قانون او د ادارو کردار به چیلنج کوو. نو ریاست په یو ډېر منظم طریقه باندې تل عمر د دې خلکو کردار کوشي کړې ده او دا یې په ولس کې شرمولي دي، بدنام کړي دي او د دې نه قام او ولس متنفر کړي دي. او زموږ په قام کې سیاسي شعور او علمي د علم فقدان دی، هغه په دغه پروپاګانډو کې راغلي دي او خپل هیروز هغه اوریجنل خلک نجات دهندگان چې دي هغه خپل دشمنان ګڼلي دي او دا
یو منظم پراپیګانډې لاندې د هغې پراپیګانډې کیسه جوړ شوي دي. دغه نسل په مزه مزه ختم شو. د دې انجام ته چې نوی نسل وکته نو په نوی نسل کې انقلابي خلک مخې ته رانغله. د هغې دپاره ریاست چې دی نو مکمل دا کوشش کړی دی چې داسې تعلیمي نظام جوړ کړي، داسې نصاب جوړ کړي چې هغه نصاب عقل، شعور، رڼا، کریټیو تھینکینګ، د سوال اوچتولو جرأت چې دی هغه په بچو کې پیدا نه کړي او په رټه باندې دی راواړي او د دې نه شادوګان جوړ کړي. د انسانانو په ځای د دې هغه عقل د شادوګانو شانتې بند پاتې شي. نظام په دې کې کامیاب شوی دی. بیا د معاشرې د انتشار دپاره د فنون لطیفه خلاف کار شوی دی، د آرټ خلاف کار شوی دی، د انټرټینمنټ انډسټري خلاف کار شوی دی، د روښان فکرۍ خلاف کار شوی دی، دهشتګردي، انتها پسندي، جهالت، دا ټول د یو منظم هغه چې دی د پالیسۍ لاندې د نوي نسل په ذهنونو کې اچولي شوي دي او یو نوی نسل د ماکوګانو او د شادوګانو جوړ شوی دی. بیا هغې نه اجرا او جومات اخیستلی شوی دی، مشر او کشر اخیستلی شوی دی، د نغري غاړه اخیستلی شوې ده او د دې ټولو ادارو، مقدسو ادارو په ځای باندې هغه ته چنچړې ورکړی شوې دي د سوشل میډیا، د ډیجیټل میډیا. او په سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا باندې زمونږ د نوجوان نسل د هغه سپېڅلې ادارې، هغه جومات، هغه اجرا، هغه مور پلار، هغه خاندان، د نغري غاړه، هغه مشر کشر، هغه غم خادي، هغه روایات، هغه اقدار، هغه سړیتوب، هغه هر څه ته اخیستل شوي دي او په دغه چنچړي باندې هغه صرف یو ساه اخیستو والا شی پاتې دی او د خوراک څښاک والا او د هغه دننه احساس چې دی نه هغه د یو ځناور سره په فرق نه دی. ځناور د نن انسان نه ډېر بهتر دی چې څومره وږي وي نو هغه عمره وخوري، ذخیره اندوزي نه کوي، دروغ نه وي، سازش نه وي، انتقام نه اخلي، د خپل بقا دپاره به ښکرې اړمې کړي. که تاسو وګورئ نو په دغه ځناورو کې د یو بل د وجلو شره وګورئ او په دغه انسانانو کې تاسو وګورئ د جرایمو شره. نو دغه ځناور چې دی بلها مثالونه دي چې هغه د دې انسان نښه دی. اوس سماج به څنګه بدلي؟ زمونږ یو امید و چې ارتقا، یو ځای کې انقلاب نه وي نو معاشره د ارتقا نه تېرېږي او وخت او حالاتو سره سوچ مخکې ځي. ارتقا منګه په دې معاشرو کې ناکامه ولیده، وخت منګ د مخکې په ځای په وروستو راتلو ولیده. خبره صرف د ارتقا وه نو نن به حالات بدلو په دې جدید دور کې چې د علم ذریعې ډېرې دي. خو د علم دغه ذریعې چې دي نو دلته الټه روانې دي. د دنیا په دغه ذریعو د علم معراج ته رسي نو موږ د جهالت انتها ته رسو. کېږي بس مازغه کار نه کوي. خلک ورځ تر ورځه خرابېږي. دلته نماینده عوامي سیاسي جماعتونه نشته، نماینده عوامي حکومتونه نشته. زراعت چې دی نه هغه تباه شو، آبادي بې خطه روانه ده، صنعت نشته، روزګار نشته. معاشره چې زموږ کوم ځای ته روانه ده نه هغه ورځ لرې نه ده چې دا خلک به د لوږې نه مري او کله چې دوی د لوږې نه دغه حال ته ورسېدل نو دا یاد وساتئ چې دوی به سړکونو ته راوځي او دا مړو خلکو مرۍ ته به لاس اچوي. هغه سیاسي قوتونه، هغه سیاسي جماعتونه، سیاسي مشران او دانشوران چې د دې قوم نه مایوس نو دا مایوسي دې پرېږدي، دا کفر دی، دا ګناه ده. دوی دې ځان تیار وساتي، دوی دې خپل سیاسي مبارزې پیل کړي، جدوجهد دې کوي. هغه ورځ لرې نه ده چې دا خلک به دې سړکونو ته راوځي. چې دا سړکونو ته راوځي نو په یو منظم سیاسي او نظریاتي جماعت وو او د دې خلکو رهنمایي او نکړه او د دې دا بغاوت په انقلاب د وطن په آبادۍ کې بدل نکړه نو دا به یو نار کې ته ځي، دا به د معاشرې نور تبعیت ته ځي او د هغې نه پس ته به زموږ حال څه جوړېږي. آیا د دنیا هغه مثالونه ملکونو نومونه به سالم زموږ مخې ته پراته دي. زه اخري گزارش اهل فکر و نظر ته کوم
مایوسي کفر دی، ګناه دی. کم مترقي ملګري چې دي، سیاسي جماعتونه دي، مشران دي، هغې د خپل مبارزې یو ځل بیا پیل کړي، خپل جهاد دی بیا جاري وساتي. د انقلاب دپاره ضرورت نشته چې کار وکړي. انقلاب نن دی که سبا دی راځي به، خو چې دا خلک بلوه شي چې بیا دا په انقلابي لهر کې واچولی شي، په انقلابي لاره واچولی شي او د تباهۍ او بربادۍ په ځای باندې ملک د ودانۍ طرف ته لاړ شي. د انارکي نه بچو. اجازه غواړم. د الله پاک